الصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو، زموږ ستاسو دغه نوې جلسه او پروګرام چې د ختم قرآن په حوالې سره منعقده ده، محترمو دلته یو ګڼ شمېر کې علماء کرام سټیج باندې تشریف فرما دي. ما نه مخکې لوی لوی علماو مشایخو تاسو ته بیانونه وکړله. ما نه وروسته به استاذ محترم د ایشیا د صفې اول محدث شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم الله علیه راضي اصل تفصیلی مقصودی بیان باغوی کوي. زره وخت په مناسبت سره مختصرو الفاظو کې څو معروضات عرض کوم انشاءالله. محترم قرآن مجید د الله رب ذوالجلال اخرنی کتاب دی. د الله رب ذوالجلال مونږ او تاسو ته ژوند تېرولو دستور رالیږلی دی. دا د الله رب ذوالجلال هغه اخرنی پیغام دی چې د مونږ او تاسو ته په زبان حال سره وایي: ما راواخلئ، زما سره خپل تعلق مضبوط کړئ، ما ته وخت راکئ، ما زده کړئ، په ما باندې خپل ځان پوهه کړئ، بیا په ما باندې خپل ژوند او زندګي ښایسته کړئ. که زم راواخیستلم، زم زده کړلم، ما باندې خپل ځان پوهه کړلو، په ما باندې خپل ژوند او زندګي جوړه کړله، بیا دنیا کې زه تاسو ته د سربلندۍ والا زندګۍ، د فتح والا ژوند، د غلبې والا زندګۍ ضمانت درکوم. او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت کامیابیانې، د قبر او د آخرت خوشحالیانې، د قبر او د آخرت راحتونه به د تاسو انتظار کوي. او محترمو دغه قرآن راته په زبان حال سره دام وایي که زم زده نه کړلم، ما ته م وخت رانکو، په ما باندې م ځان پوهه نه کړلو، زمانم روګردېدي او انحراف وکړلو. به یاد وساتئ دنیا کې م ستاسو لپاره د مفتوحیت زندګي ده، د مغلوبیت ژوندون دی، د مشکلاتو زندګي ده. او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت مشکلات، د قبر او د آخرت تکالیف، د قبر او د آخرت مصیبتونه، د قبر او د آخرت عذابونه به د تاسو انتظار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی: ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما. الله د دې کتاب په ذریعه سره ډېر قومونه اوچتوي، عزت ورته ورکوي، رفعت او بلندي ورته ورکوي. ویضع به آخرین. الله د دې کتاب په ذریعه سره ډېر قومونه ذلیله کوي، ذلت او مشکلات ور باندې مسلط کوي، پستی ور باندې مسلط کوي. محترمو کوم خلکو چې د رب کتاب راغستی دی، په دې ځان پوهه کړی دی، بیداره خپل زندګۍ دستور ګرځولی دی، د خپل حاکم او رهنما ګرځولی دی. تاریخ موږ او تاسو ته راښیي دغه خلکو دنیا کې د عزت زندګي تېره کړې ده، د فتح ژوندونه یې تېر کړی دی، د غلبې دوران یې تېر کړی دی. او تاریخ موږ او تاسو ته راښیي کومو خلکو چې د رب دغه کتاب ته وخت نه دی ورکړی، د رب په دغه کتاب یې ځان نه دی پوهه کړی، د رب د دغه کتاب نه انحراف او روګرداني کړې ده، اعراض یې کړی دی. دغه خلکو دنیا کې د ذلت زندګي تېره کړې ده، د مفتوحیت زندگی تیره کړې ده، د مغلوبیت ژوندونه تیر کړی دی. تاریخ به موږ او تاسو ته راښیي دغسې خلک همیشه د نورو قبرو ماتحت اوسېدلي دي. تاسو وګورئ صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین هغه قوم و، دا د الله کتاب یې خپل کو،
دای په خپل ژوند او زندګۍ باندې نافذ کو دغه کتاب زده کو دغه کتاب ته وخت ورکو بیا هغه صحابه کرامو ته د رب هواګانې مسخر شولې د رب فضاګانې مسخر شولې د رب سمندرونه مسخر شولو د رب کائنات مسخر شولو صحابه کرام به کائناتو ته ورسېدل رب ورته کائنات تابع کړله رب ورته کائنات مسخر کړله صحابه کرامو به په کائناتو باندې حکمرانی کوله یو صحابي فرمایي ول شپه د سفر دی یو ذکر صحابو په دغه ډلې جماعت باندې ځنګل کې شپه راځي دلته د زمرو خطر ده دلته د درندګانو خطر ده یو صحابي ودرېږي اعلان کوي او د ځنګل زمرو تاسو ته پته وي نن دلته د نبي علیه السلام د صحابو شپه ده خبردار تکلیف ورنه کوي خبردار نقصان ور رسوي صحابه کرام فرمایي موږ د شپې د آرام تنظیم برابر کو سلور طرف ته زمري راځي موږ د شپې د آرام تنظیم برابر کو سلور طرف ته ځنګل زمري راځي درندگان راځي د حفاظت د پاره د پهرې د پاره بدلېږي صحابه کرام فرمایي شپه سبا شوله موږ خپل طرف ته کوچ اراده وکړله موږ خپل طرف ته روان شو د ځنګل زمریو درندگان خپل طرف ته واپس شو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه دور دی ایران فتح شو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه طرف نه خط راځي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه جنگی کمانډر دی قومندان دی د امیر المؤمنین خط ورته راځي ورته ساده کله چې مجاهدین د دلته نه فارغ شي د سمندر نه د راسینه وبونه اخوا چې کوم خلک دي دغه لمدې نه چې اخوا حدودو کې کوم خلک اوسېږي هلته ورشئ د رب د دین دا پیغام دیو ته ورسوئ د رب د دین دغه کلمه دغلته بلنده کوئ کله چې مجاهدین فارغ شو سبا ته یو په تیارۍ کې دي هغه خلکو ته اطلاع میلاو شوې ده سبا ته مسلمان مجاهدین په موږ باندې زموږ طرف ته راتلونکي دي زموږ سره جنګ کوونکي دي هغوی په اوبو د پاسه چې عام د رب څومره ذریعې دي کشتۍ یې وسوځولې لارې ختمې کړلې د تلو راتلو لارې مسدود کړلې سبا ته سعد رضی الله تعالی سلمان فارسي سره مشوره کوي ورته وایي سلمانه یو طرف ته امیر المؤمنین حکم دی بل طرف ته سمندر دی څه کوو هغه ورته جواب ورکوي ورته وایي سعده همدغه سمندرو رب سیدنا حضرت موسی علیه السلام ته لاره ورکړله فرعونیان یې غرق کړله همدغه اورو رب سیدنا حضرت موسی ابراهیم علیه السلام ته گل گلزار وگرزو آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگے کر سکتی ہے اندازی گلشتہ پیدا ورتوی سلمان سکو دے ورتوی سعادت زمون جنگی قماندانی تزمون جنگی کمانڈری مخکشا مندر پسیو تا رب طاقت نرم موجود دے اگر موسیٰ علیہ السلام رب نرم موجود دے منتبر سمندر دا پاس اللہ رضا کئی دے اخفل اسون دا سمندر دا پاس وروا چول روایاتو کی رازی صحابہ دغ قافلہ دا مجاہدین دغ قافلہ دا سنو سرا دا سمندر دا پاس پوری وطل روایاتو کی رازی دا سمندر عبود دیو دا سنو خبیم نویرم دیکھ دی محترم یو قوم دغو دا اللہ کتاب اخفل کو دا سر حقیقی تعلق و نسبت جوڑ کو اللہ پا کائناتو کی فتح ورللا عزت ورللو غلبے ورللا تاریخ گواہ دے صحابہ کرامو پا کائناتو باندے حکمرانی کو یو منگو تاسو زمان ستاسو قرآن و دین سر تعلق فاتش یقین وکام ننا 98% مسلمانان پا قرآن نپوئی کی نپوئی دل دغم دا سوچ خبر دا لیکن دا دین بڑھ کر دا سوچ خبر احساسم نشتے رہے زبا قرآن ولی رپوئی دا در رب کتاب دے ماں تیرا لے گلے دے دا در رب پیغام دے دا ماں تا رب دا جوند و زندگی تیرا ولو دستور را لے گلے دے یقینو کہ مسلمان پزل کے دے احساسم ختم شو نن مسلمان زوانان پا ٹک ٹاک پوئے گی موبائل پوئے گی دا پہاشای پدغ سزرو باندی پوئے گی لیکن کرن مسلمان نہ پوئے گی پا قرآن دا پوئے گی نن دا مسلمان سر وقت سترے دا موبائل دا پارسترے دا انگریزی تعلیم دا پارسترے دا پہاشای دا دغ سزرو دا پارسترے لیکن نن دا مسلمان سر کٹے نشترے اگر دا رب دا کتاب دا ازدکڑی دا پارا نشترے اگر دا رب دا کتاب تر وقت ورکولو دا پارا نشترے اگر دا رب دا کتاب دا ازدکولو دا پارا نشترے ننور محترم اللہ دا مظلوم قرآن دا مظلوم کتاب نن طور سے عدالت عدالت کی دا قرآن صرف دا قسم دا پارا خود لے شویرے چرا ورخل قرآن ورکی
نو کستا کلی کی یو جرګه کیږي جرګه په دغه قرآن نه پوهېږي هغه په دغه قرآن صرف د قسم دپاره راخلي نن دغه قرآن دې ته پاتې شو مړی شوی دی دکان او د کور ابتدا د هغې دپاره قاریان صاحبان راوله قرآن ولولي محترمو قرآن د دې دپاره نه و راغلی کاش که دغه جج صاحب ته څوک ووایي جج صاحب دا قرآن زده کا په دې قرآن ځان پوه کا دا د قسم دپاره مه راخله دا زما او ستا د ژوند او زندګۍ د تېرولو دپاره هغه رب قانون را لېږلی دی هغه رب دستور را لېږلی دی هغه رب منشور را لېږلی دی او د هغه رب حکم دی دغه قرآن پې ګواه دی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون چاچی د رب دغه کتاب پتور د نظام و د برو پتور د قانون و د مرو رب فرمای دغه ظالمان دي رب فرمای دغه کافران دي رب فرمای دغه فاسقان دي کاش که دغه جرګمار ته څوک وایي د رب دا کتاب را واخله په دې ځان پوه کا په دې جرګې والا ته قسم مه ورکوه په دغه کتاب باندې فیصله وکړه نن د مسلمان د ذهن نه دغه احساس بالکل ختم شوی دی د دې وجې نه کله چې مسلمان ملت د قرآن سره ناشنا شو تعلق یې ختم شو د دین سره تعلق ختم شو مسلمان د کمزورو سره مخامخ شو مسلمان د تکلیفونو سره مخامخ شو مسلمان د مشکلاتو سره مخامخ شو نن پوره دنیا کې مسلمانان د مظلومیت په حالت کې دي پوره دنیا کې وګرځئ څه حالت دی مسلمانانو دا د فلسطین حالات ستاسو مخې ته دي دا تازه حالات موږ او تاسو یقین وکړئ یو داسې صورتحال دی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سر بکف سر بلند غیرتمند جرأتمند پہنچے دعا سرا حضرت سے براغے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شیخ محمد ادریس صاحب عظمت قرآن شان قرآن مفتی محمد ندیم محمودی صاحب نعرہ تکبیر زبردست شیخ سودام البرکاتو ملالی را ورسول زمون استاد محترم دا غوی د مخې زه د لب کوشۍ جرأت نه کوم زه په دغې باندې اکتفا کوم الله رب ذوالجلال دې موږ او تاسو ته په دغې باندې عمل کول اسان کړي واخر دعوانا الحمدلله جزاک اللہ جزاک اللہ دا زمونگا مہمان مکرم مہمان زیونا حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی سے دامت برکات منالیا چستا جوان اپن بہترین انداز کی بیان افرمائلو تدے وقت زمونگا تدے مجلس خلا تدے مجلس رونق مہمان زیوکار زینت المحدثین فخر المحدثین شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس ابدامت برکات منالیا سٹیج بانی جلو افروز دے دخپل دیگا تو کوئی نمونگ آگتا پدی پروگرام کی پر ادلو باندی ہر کرے ہوئے خوش آمدید ہے جخپل مصروف ترین اوقات انہیں وقت پوستو آزان پدی پروگرام کی شرکت بکو انشاءاللہ لگ ساتھ تس باغستا سولان دی خپل معروضات پیش گئی تا انعامات و سلسلہ شروع کو انشاءاللہ اگلنا پس انشاءاللہ شیخ صاحب تفسیری بیانستا سولان دی اختتامی دعاوں گئی دستر بندی بن گئی نشي ساسيوري دي زمون قلا سرون نورك نشي شو دي